إياك نعبد وإياك نستعين. درود و سلام हो मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर. दोस्तों हारून रशीद मौदा महल मौजूद हैं په تغبه محل کې او نن ریپورت به زمونږ د مهنګای حواله سره یا सीनियर सदर जनाब बाद रहमान से दरखास्त जान के पैदा का कुल जुमान जान के पैदा मेहरबानी जनाब दुकान देनो आलता زموږ سره ضرورت وي خدای یقین وکړه چې هلته ښځې کمې ذلیله شوې کمې رسوا شوې په یو بل باندې وپرېوځي په یو بل باندې ګزارونه پکې وکړي زه هیڅ نه وایم صرف هغه حکمرانان ته دا وایم د ناظم نه واله د وزیر اعظم حکمرانان زه پکې پارټي نه ټارګټ کوم صرف تاسو معمولي دومره پورې سوچ وکړئ که چېرته ستاسو ښځه ستاسو خور ستاسو مور په دغه قطار کې ولوېږي او دغسې ذلیله شي ستاسو به څه احساس لوبټه پرېوځي په ځمکه لوبټه پرېوځي په وړو پسې ذلیله شي او په خپلو پیسو باندې په وړو پسې ذلیله شي او هغسې وړه داسې وړه چې دې کور ته یوسي او کولار کې خدای ته غواګانو ته هم څوک نه ږدي ګورئ او په هغې پسې ذلیله کېږي زه صرف دا یو درخواست کوم حکومت ته بازرګانو یورپین ممالک ته وګورئ او دوی مننه ده ویل چې انسانیت دی پکې انسانیت ته پوه سمجھ نه کېږي موږ به ورځو موږ کې دې وویلې دا خو موږ کې انسانیت نشته انساني قدر را پکې نشته هلته که یو شپې هم وږي سپي نه علاوه که یو زناور یو اوبو ته هم پرېوځي نو ریسکیوټي مو راشي زموږ دا خلک د ولږې ملک تباه و برباد شو ذلیل رسوا قسم په خدای که په 8000 فوجي هم شي که نه دوی ته پې اثر نه غورځي دا راته ووایه چې احتجاج چې ستاسو د سوشل میډیا کوم پلیټفارم دی د هغې نه به جاري وي دا دوشنبې ګونه به دلته به احتجاج وشي دا خو آغاز دا خو سوشل میډیا باندې زه بار بار تاسو ته ما میسج کړی و ما ویډیوګانې هم کړي دي چې تخبې نه موږ آغاز انشاءالله مردان به بېخبر به بېخبره دي بیسله اوس فلحال پوره من احتجاج دی زموږ مطالبې دي پوره شي د اولاد یې ازاد شي غوړي دي ازاد شي پرونه سره بابا مې ما ورته وویل کاکا ولې پریشان یې بچیه وایي څه به راته ووایم اووه ورځې مې دیالي وکړه وایي چې وړو لاړم په کیمپ کې 100 روپۍ بوجۍ ده وایي وړو خو مې واخېسته خو اوس راته د غوړو د چې وړو به داسې وشکړم سبزي څنګه واخلم پولیس څنګه واخلم چیچلي څنګه واخلم دا په خودکشۍ ته جوړ شوی یم نو دغسې یو دوه زنانه ناستې وې ما ته یې بچې وایي چاقو چاړه د سره شتې مې په چاقو چاړه د وړو بوجۍ دې وې به یې سره ورسره وه او د بلې په ټرک کې ونه رسېده ما ته وایي دا بوجۍ ده چې په منځ کې ټوم وایي نیمه دې نه ورکوم نیمه ځان د دې کار به هم پرې روان شي زما کار به هم پرې روان شي نو ما ویل چې کاش دغسې انسانیت په دې حکمرانانو کې هم راغلی چې احساس پکې پیدا شي او زموږ د خلکو سره انشاءالله دا خو پوره من احتجاج دی که زموږ مطالبې پوره نه شوي نو بیا به د ایم پی اے په کور باندې موضوع په پارلیمنټ باندې به موضوع په سرکاري محکمه په هر اداره باندې به موضوع زموږ احتجاج ولې انشاءالله کامیاب دي الله دې وکړي چې کامیاب شي زموږ مطالبه پوره نه شوه نو انشاءالله په سوشل میډیا باندې زموږ چې څومره وس کېږي اواز به چوتو او احتجاج به کوو انشاءالله